نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی لا یخلون رجل بامرأة رواه البخاری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک جمله او فرمایله چې یو زنانه نامحرم جینې به د نامحرم سړي سره یوازې کېږي نه. د هغې تاسو ته یو وجه وایم که مونږ تاسو د پښتو معاشره کې وګورو نو لیور او روندار خپلو کې یوازې په موټر سایکل او موټرو کې ګرځئ، یا نور داسې تره زوی د تره لور ګرځئ او ماما زوی د ماما لور ګرځئ. زما پیغمبر جمله وفرمایله، فتح الباری وایم، نبی علیہ السلام مبارک صحابو ته ووی صحابو یو جینۍ او یو هلک به نه یو ځای کېږي. نو د صحابو مجلس لګېدلی او یو صحابي پکې اواز وکړ د الله پیغمبره که چېرته نیک او تقواداري بیا او د خلکو پې باندې اعتمادي چې دا ډېر الله واله خلک دي، د هغې گویا د هغې د تقوا چرچې وي په دې معاشره کې، نو بیا نو زما پیغمبر د لسان نبوت نه یو سخته جمله وفرمایله او زه به وایم چې د دې د باندې جمله نشته کنې نبی علیه السلام به ویلې وه. نبی علیه السلام مبارک صحابو ته وایي صحابو سنو وایي دا خبره تاسو د تقوا کوئ که چېرته یوه جینۍ چې نامه مریم علیه السلام د حضرت عیسی علیه السلام مور شوه او بل طرف ته د زکریا علیه السلام زوی حضرت یحیی علیه السلام پیغمبر دی، دا دواړه که یو ځای شو نو دا دواړه به زه جدا کړمه، د دې د جدا کېدو امر به زه کوم، دا به دواړه زه یو ځای پرېنږدم. اوس دې نه باندې جملې نشته چې د مریم علیه السلام په باره کې راځي چې عیسی ته پیدا کېده ګویا چېرته نارینه و لیدلی نو بلکې سړي ټچ کړی نه دی او حضرت عیسی علیه السلام پیدا شو، بلکې د هغې په پاکۍ کې قرآن نازل دی، دومره عظیمه ښځه ده. او یحیی علیه السلام چې قرآن کې تذکره ده، پلار یې پیغمبر دی او په خپل هم پیغمبر دی. زما پیغمبر جمله وفرمایله دا دواړه به م زه یو ځای پرېنږدم چې بیا د ماما زوی او د ترور زوی او لیور او روندار یوازې والي. ځکه نبي علیه السلام فرمایي د دې ثالث به چې هلک او جینۍ یو دی شي. وګورئ په معاشره کې تره زوی او د ماما زوی او د ترور زوی او معاشره کې که یو خیرماره جینۍ رالی رجي دا غریبه د خیر غواړي دوکان ته درننوځي، دا څه ښه کسب نه دی محترمو. دا زه به یو جمله ووایم، پیغمبر سره خپلې بیبیانې ناستې وي، صحابه پې باندې د پاسه تیر شو. نبي علیه السلام ورته او صحابو راشه دې خوا. نبي علیه السلام ته د الله رسوله څه چلې وایي دا تاسو چې ما سره کومې زنانه وینې دا ګورې امهات المؤمنین دي، د مؤمنانو میندې دي او زما کور وایي د الله رسوله زمونږ په تصور کې دا خبره نه راځي چې تا سره به جینۍ. زما پیغمبر وفرمایل د تهمت د ځای نه ځان وساتئ چې تاسو سره یو جینۍ ناستئ. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين. الله ما چې سوي دی وره د خدای خپل دربار عالیه کې قبول و منظور کې الله اول په مال بیا په خدای دی د عمل کولو توفیق را نصیب کې. الله حیا او پردې ولا زندگی خدای را نصیب کې. الله چرتم په ګناه باندې امختنه کې خدای د ګناونو نم خدای او ساتي. الله دنیاوی پاک زندگی نصیب کې او اخروی پاک زندگی نصیب کې. الله د هر قسم ګناونو نه پلیتینا بدکارینا زناګانو بد نظرونه فحش ګوینا فحش بیناینا خدای او ساتي. حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري. څوک پکې بیمارانی شفای کامله عاجله مستمره خدای ورکي. یو مرګر راته وی یو کس ته د کینسر بیمار دی او لا علاج مرض دی، ډاکټرانو لا علاج کړي، دعا ورته وکړي چې الله ول شفا ورکي، خدای ته شفا ور نصیب کړي. الله دې د حاضر مجمع په زړونو کې څه قسم شرعي حاجات دي خدای د خپل در نه پوره کړي. وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. सलाम अलैका सलावत